خیرات نه نقول أعوذ بالله حديث بيني بسم الله الرحمن الرحيم دغه مفعلي ولا سیاده کنه خالف يخالف مخالفة دا فاعل شو د المشركين مفعول به شو صحیح ده کنه دې فعل ونیو ده بل فعل عطف شو ده دا ورونه بیا حضري خبرې کړي اوله خبره ده چې خالق المشرکین د مشرکانو مخالفت کوي مشرک سره خاص معلومي کنه چې الله سره چوک په صفاتو کې یا ذات کې څه غني برابر غني یا برابر نه غني خو سره شریکی غني اره درجه کې وي ناغه شنر شي مشرک نه پیغمبر سمنده حکم نصوص مشرکین سره مخالفت کوي ویلي دغه مشرکین دوا عجيبه غنیادتونه بیکار اول خدای سګيري هغه کلی او بریتونه غاټ پرېږدي نه پیغمبر سم دی هغه الټا حکم ورکړلو هغه ګيري کلی کنه تاسو به شک وای پرېږدي ګيري ما کلاوي بلکې یو ملټي پرې یا یو لوشته پرې پرېږدي هغه بریتونه چې کوي وګدای کنه دومره وګدای هغه چې خراب ټیم کې سپوک ټیم کې هم لګي هغه نه علاوه شدید انسان فطرت سره خنه لاګي نو تاسو بریتونه چې کوي کلاوي خرایي او ځکه او پیرو تاسو شکوي غاټ ساتي وګدي کوي او پیرو کسه د لیکل کنه اعفوها واكثروها څه غټاوي او وګداوي الله خالق شي جمع د لحيه جمع د خالق ربي کیږي دی واحفو او کماوي احفو احفاج کماوي الشوارب بریتونه الشارب شارب نه راوتل کنه د شارب سکون کی تیل شي کنه شرب سکلی تیل شي دا د بریتونه پوس لوند نه کنه څه کله ته شاید کی د لوند شوم د خاص جوم لوند رغله د پوس او سره لګي کنه کدی کی بریتونه ودونه بیا خراب خور سره لګي ځکه د سو احفو الشوارب د سکلی زبنه کوم اختراش نه دي کنه د څه شکوي کماوي بخاري او مسلم بدی متعلق علماء دا خبر لیکلي ده کنه لګا بلیډ سره ویل مکروه خبره ده ډیر خبرې دي کو صحیح خبره ده کنه چې کینچې سره کماول شدي زیات بهتر دي مخ حدیث کې دي اطعم الجائع وګه سړی او وګه انسان هغه کا فاجر پسې کې کنه واسه پر خورک متکی سړی تیر کول بکور دی خو کایو متکی سړی نه دا مثال وګه تک غریب پیښ شول دي زمانه د سبې دي تخرج کو کومایر کو ځکه چې کشي دا وګه سپای تک سپای پیښ شو نه هغه ته وګورو بسل شي ثواب ولا کور ده نو دې اطعیم تاسو ورکوي روټي سکوک الجائع وګي سړی د سپوی دا بالکل اوس وګه د حاجات د دې شتا وعود المريض کوم سړی بیمار وي پیژندې مثال یو سره تعلقات دي کنه د هغه د بیماری تاسو کوي کنه پیژندیا ورتلا شي هغه خپل حالات د سړی غسیم د زمانه دا هو پوکو پک یا پوکو چې شتل شي یو شای تړلې را لوسی کی کنه وایس پړې دي په دې کې معنا چې هو پوکو العانی تاسو چې کوي ازاد کوي هغه سړی دغه شي اسیر وي دې مخکې زمانه کې خو د مکتب ولا مصالح غلامون کنه هغه متعلقات نه دا معنا راوځي چې د تاسو ازاد کې دوی معنا چې یو سړی وچ پوچ جیل کې پروت تا چې سړی وچ پوچه چې جرم کې نه د نیوله وچ پوچه نیوله د ندی متعلق ته خرچه کول شي خپل جیبه پیسې ولګي چې دا سړی باندې ظلم کیږي وچ پوچه جیل کې دا وچ پوچه باندې د ندی ثواب شته دا رواه البخاري یو زنوار ته دی نیولې زنوار کنه نه ستاسو کې خبر ته یو نیول د په بل صحیح دي دا خپل کې خاصه وګه او دومره راځي مې خپل صحیح د سوال شي سره او مخ حدیث کې چې لا يقضين پیغمبر سم دا متخینه کړی د صبور ژوند کې خو یو سړی وي خدای بو خیر پیدا کړی دا به خلکو مانس کې فیصله کوي کنه کوي همدا شه د حکم قضیه لپاره هم د حکومت کوم قضیه ټاکلې وي سره ته به شي کوي فیصله کوي ناغه د لپاره علما ډېر خبرې لیکلې لکه یو دایت غوسی حالات کې فیصله نه کوي ځکه چې غوسی حالات کې شیخ خپل د مخور نه کې نه بل ته بس خاص فیصله وکي الوګي ټیم کې کله کزي وګي یا تګي کنه یا ټینشن حالات کې یا به خوب ایسترګي پړکیږي کې سره خوب درځي د دې ټیم کې فیصله نه کوي او آرام کوي ځکه چې فیصله د لپاره ټنډه د مو ضروري دي ټنډه زړه ټنډه د مو ټنډه اراده
لا یقضین کس فیصلات ونکی حکمن چوک فیصله کوونکه سړی بین اثنین دو سړی مانځ کې یا دو قبیلو مانځ کې یا دو خاندانو او د فریقو مانځ کې وهو غضبان هغه حالات چې کله شي غصې کې وي رواه البخاري و مسلما. مخته پیغمبر اسلام ارشاد ته چې ایاکا دا هغه نصیحت کله کړی داسې کله پیغمبر معاذ بن جبل رضی الله عنه کومې علاقې ته استولو یمن علاقې ته استولو تبلیغ دپاره او د خلکو پوهې دپاره چې خلکو ته علم ورزده کړي او خلکو ته هدایات ورزده کړي ارشادات ورزده کړي پوهې کې دین باندې چې د دین څه مطلب ده اندشه ته لمنځونه هغه داسې یو ته مثالي کړي وي که نه چې شبو کې والې کلمې باندې پوهېږه کلمه یې زده شي بیا لمونځ بیا زکات بیا روژه ترتیب سره داسې نو بیا یې ورته ویلو چې ګوره دا خبرې خو ټیکې دي خوراک سپک کوې څښه کوې کوه خو دې خبرې نه ځان ته د ایاک والتنعمه ډېر په نعمتونو کې ځان مه اچوه ځکه چې نعمتونو کې کوم سړی وغورځي که نه او ډېرو په هغه ناز و نخرو کې وغورځي هغه نه بیا خدای په ویرېږي ځکه ویلو چې ایاک کسه ځان ساته د شي نه والتنعمه د بېځایه تکلف نه لکه یو سړي ته روټۍ کې کوم مثلا میسر شولو دا خو خورا بېغامه غوښه تبیلې نه خو تکلف کول بس خو مو ښځو په پلانکای شی خورم ځکه چې پلانکای دې خوري نه دا طریقه د نیکو خلکو طریقه نه ده ځکه چې فإن عباد الله دی الله ولکم خالص بندگان څه دي ښه خلک لیس بالمتنعمین دا د تکلف ولا نعمتونه نه هسي لیس تکلف شروع چې پلانکای د داسې کې ایزا داسې کوم پلانکای داسې جامې کې ایزا داسې کوم پلانکای د داسې کې ضیا کوم هغه عید کې دا سامان راوړه ضیا راوړه نو ته خپل ځان ته ګوره هغه ته چې ګورې رواه احمد. مخته حدیث کې دی پیغمبر اسلام ارشاد ده چې دنیا کې بعد ښه خالار زوی کې وي که مثال بعد خلک مړه شولو که نه یورې نو بیا هغو له عیبونه ماره برسېره کوه ځکه چې هغو هر ښځون سره یوړ اوسي الله سره هغو فیصلې دي چې لا تسبو الاموات مردګانو ته کنځلې زیاړې باد رادیل چې پلانکی داسې یو خدای دې وساته برګې ولړځوي زنه خالیوي خدای دې غار کړي نو د شیطانو ضرورت نشته ځکه چې فإنهم قد افضوا الى ما قدموا یا الى ما قدموا قدموا ده که نه چې کوم شي ته د بوتلل شو لوړلو بس ما فیصلو ته ورورسي اوس خدای سره هغو ممیلې دي انسانانو سره هغو خبرې خاتمې دي الله به دې هغو له بدله یرګي که ورته مفکوي هغه الله مرضي ده رواه البخاري. مخته پیغمبر اسلام ارشاد ته چې که یو سړی د مثال قرآن یاد کړلو قرآن حفظ یې وکړو که نه د قرآن حفظ بیا ډېر حفاظات ضروري ده ویلې ځکه چې دا قرآن یې داسې کتاب ده چې دې سره به وفا کوې که بې وفایي شروع کړه که نه بیا د بې وفا خلکو سره د نه اوسېږي دي کې دا صفات خدای ښه ده وفادار سړي سره دا اوسي ځکه یې چې تعاهدو القرآن تاسو د قرآن کریم ډېر پام ساتئ تلاوات یې کوئ حفظ یې یاد ساتئ المنځه کې تلاوات کوئ همداسې نورو موقعو کې بیا پیغمبر صلی قسم وخوړل فوالذي نفسي بیده هغه ذات قسم چې د موسی د چا په لاس کې ده لهو اشد د قرآن کریم چې کوم ده که نه لهو ضمیر دې طرف ته راجع ده اشد ډېر سخت شه تفصیا په خلاصېدو کې په تختېدو کې من الابل د هغو خوانو نه فی عقلها یا فی عقلها دا په جشي کې رسۍ کې تړلې عقل یا عقل جشي د عقال جمع ده عقال رسۍ دی شي اوښته وتړلو رسۍ کې مثال رسۍ نه که خلا شولو خاصي که نه دې نه زیات قرآن کریم شه ده د انسان نه هېرېدونکی ده داسې یاد د کړو که نه دې باندې بیا پام ساتي همداسې دې به ډېر لحاظ ساتي رواه البخاري و مسلما. مخته پیغمبر اسلام ارشاد ده چې اعتدلو فی السجود کله سجدې ته څه که نه نر سړي دپاره دا حکم ده چې تاسو د سجده بیا آرام سره کوئ د چرګ د دانو ټولولې په شان د ما کوئ او بیا بله خبر ورکړي دا ده چې ولا یبسط یا ولا یبسط احدکم ذراعیه تاسو کې کوم سړی سجدې کې د خپلې څنګلې ځمکې باندې نه کېږدي به انبساط القلب لکه څنګه سپی خپلې څنګلې غوړوي سپی چې د کتلې د مخ ته لسونه غوړوي داسې کېږدي سجدې علاقې که نه نه المنځه کې دا شی نر سړي دپاره مکروه ده ښه که ښځه وي نه هغو دپاره بیا دا شی ته حکم نشته رواه البخاري و مسلما. او مخته بل حدیث کې ښایي سمرو اولادکم خپلو اولادونو ته حکم کوئ بالصلات د لمانځه دا کوم ټیم کې حکم ده وهم ابناء 7 سنین کله د څو بچي دي وکولو وي ابناء 7 سنین چې شتل شي وکولو بچی
نو مورود امر صيغه شو کنه امر چې د پر استعمالي واجب د پر نه شي د کول واجب د تربیت د پر اولاد دی ولد جمع د ولد کې خزه نر بچای دوړ رسی بالصلاه المنستل شي وهم سکله د بچی سو ته ورسیږي ابناء او ابن 7 سنه ابن 7 سنوات د سبب استعمالي وضربوهم عليها بسکله دین پخته ټیم لوړ شي کنه لکه 10 سال ته ورسي بیا وایي دغه مشرمان وضربوهم وایي عليها دی المنزب واجبا دی المنزب وهم دا په افتین کې سکله غوي څنګه ابناء او 10 سنه د لاس کول بچي یعنی ابن 10 سنوات وفرقوا بیا جدا کوي د مشرمان بینهم د دومانس کې په المضاجع کټونه بشتارو کې یعنی سکله لاس کول ته ورسیږي کنه نجا خزت نر اندشه نر خزت خزه نشي مرسل فراکه ناجایز ده ځکه چې دینه به شی جوړیږي به تربیتی جوړیږي د اخلاق بګړي رواه ابو داوود مختص حدیث کې دی پیغمبر اسلام ارشاد تصلات تجلیس تسما کې نه علی القبور په قبرونو باندې قبور جمع دي قبر ده قبرونو باندې ویلي ما کې نه ځکه قبر باندې کې تل دي صاحب قبر عزتي ده کنه تک دنیا کې ته شو آداب کوي شو باندې پوسه نه کې نه بدن باندې د شهر د قبر باندې بنا کې نه کنه ولا تصلوا الیها او قبر طرف ته منځه ماکوي ځکه قبر طرف ته سړی منځي کنه عقیده شرک ولنه د ګونو نشته خو نور خالص وګوري غبي چې د خپل قبر ته مسکینه ته باندې خلک شي فاسد ځن کوي رواه مسلم مخته پیغمبر ارشاد د سید تقی و یریګه استړیا دعوت المظلوم دی مظلوم سړي بددعا نه چې ظلم شي کنه بزویا ناغه سړي د بددعا نه ځون ساته ځکه ته بینه لیس بینها و بین الله حجاب سدغه بددعا او دی الله ما چې پردا نشته دی قبل دونه یعنی دا شی بددعا ډیر زر قبلي رواه البخاري ومسلم مخت حدیث ته پیغمبر اسلام ارشاد دا اتقوا الله تسری خدای نه یریږي خدای نه وډر شي فی هذه البهائم المعجمه دا غونګو زناور کو باریږي فی هذه من داغه البهائم شتل شي زناور مفرد شد بهیمه المعجمه غونګ تل شي چوپ ژبه کې ست تړوکه غونی هغه به نشي غږیدای کنه عجم معجم جش تل شاسل کې نقطې تل شي او شی بنه سوچ کوم ټکی بنه نقطارو شي لکه خاطه کنه دې حرف معجم یل شي څکل ور بنی وتا حای محمل یل شي په مخته ته فرق ابو صالحتن کله زناور بنه سواری یا سورلیک او یا چې طبيعي یا بورو بنه راوړی نبی ور بنه سوارلیک یا بورو بنه راوړی د سیالات کې ساغو د پاره خوي یعنی په ماړی چې وبونه ماړه وترکوها صالحتن سکله پرېګه ونه بور کوس کیا حاجت ته پراشتل کنه نبی پرېګه د حالات کې سمونه نه اروم ته پرېګه د امده شیت خروکس کو پیر کا امده شیت شو کا کاته ماته ونه کوزه په مشای رواه ابو داوود مختص حدیث پیغمبر اسلام لا يخلون ویل تر ویل د ماوسی رجل یسړای به امراتن ای خج سرا ساغو مانس کې نه کوښ شي جایز وی همدا شی تبل حکم دا پیغمبر سنت سوالات تسار ولا تسافرن امراتن یو خد د سفر ول سکل یو زوی او زین بل د سفر ول ټیم په لاګه ل 48 کیلومتر شو کنه دروازه کې خز بیل نشیتلای سیب اعلی سه الا وما محرم سدس سړی و سړی ساسره دینه کوښ نه کیږي لکه ورور شولو خاطرې شولو سخر شولو ماموش شولو د شیدا خوریش شولو یارش ول دینه لو بل شو سره نشیتلای ترش دا سره بدلای کنه چې مثال لیکلی علماء لکوي خزبنی حج فرض د نسول پیسې وسره شلو خو د سړی سره نشسنی کوخ حج ته په لوړ شي نو دی حالات کې د پر علماء دا مسله لیکلي چې به دي د پر نه ونی کوخه کول شي ځکه څه ډیر شو کی کبه د مسله نه کنه نبی ابو حج ته نسی داغه د پر شرط ځکه چې لا يخلون بلا بنوسی کی بلا تر بلا بنکی رجل یسړا به امراتن خد سره نه د سيزوي کی سازي کی بل چوغنی دي د خلوت یل شي شي کبه نور چوغي به دي د خلوت نه نشي ځکه سازي خو به سر ډبل دوا شي دري شي یا کسون شي به دي خلوت کی نه رسی لا يخلون سمانه د سده سيزوي نه سازي کی بل چوغنی
رجل سړی بامرأة ښځې سره ولا تسافرن او امرأة یوه ښځه په سفر په مدت باندې نسي ټیم باندې فاصلې باندې الا ومعها محرم سړی سره یو څوک ورسره یي محرم په محرم نه څه مراد ده کوم سړی سره چې یا به بالغ عاقل سړی کام عاقل سره مشوم سره نشي تللی ځکه چې مشوم غلطول اسون دي رواه البخاري ومسلم حدیث صحابي مخته حدیث ته لا تتخذوا معنی سیتاسو ظهورا ملیه شاگانی دواب بکم د خپل زناورو منابره منبر پشان دی لا تتخذوا ګوره اینه حصه ادا کنه معنی کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي ظهور شتل شي ملیه تل شي زهر جمع ده دواب داب بتن جمع ده زناور تل شي لکه وشلو خرشلو وښلو دی باندې سړای نوستا منابر نزینه به منبر نه جوړي منبر جوړول څه معنا ده سلیاري کې مثال ته جو سره غاب ته ودرې دي کنه ندی ټیم کې ته به بیا وسته کوزيږي څنګه ته بلاغونه آرام احساس شي کنه آرام وو ته معلوم شي خو دې ځمانه د څه به سمو کې د منبر په تور نه استعمال پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سمو کې استعمال کړی د کنه وخی شو باندې خطلو چې د خلکو ته په نظیر رشي هغه بل خبره ده یو خدای چې د خوشی د کړي لري ځای نه بیا غریبا ستړه د جناور چې بیا په غاب شي ته بیا وګنټه غاب نه لنډیږي نه بدی حالت کې بوخوزيږي جناور نه شوی خروکس پوکوږي رواه ابو داود لا تتخذوا شيئا فيه الروح وغرضا پیغمبر اسلام فرمایي چې هغه شای ته کې سور کی کنه نه هغه باندې خپل نشانی نشي د کول اگر چې اډر به ګوره شاید ویل نه کنه خو چې روح ورکی کنه ژوند دي ساره شایي هغه باندې د پاک د کای لندز د کای غشز د کای یا بل د صحت د کای کنه دا نه د کای نه جایز ده ژوند دي چې د سره سي ازار سي تکلیف راسي رواه مسلمن مخه حدیث ته لا تجلس مکینه ای سړی بین رجلین دي دو سړی مانس کی څکله غولګی څه خبره سره کین ته مایر څه به اجازه ته مدخلېګا الا باذنهما هاکه غو ته اجازه دیر کو سروشه چې تو پر اتک سره مو ته خبره نه پیخیږي کنه نو خبره پټو او نه د سیبل څه خبره شته اطلاع شي او څه پر ته سړی اجازه نه کړه یا می سول دینه د بس نه د مراد سکی نستل دوه کسون وی خبره کې لګي ته وا مانسینه نوازي ځکه چې دریم سړی دی واجنه ټولي لنجي جوړیږي کنه د دریم سړی دی واجنه خبره ګډوډیږي دوه کسون دی خو سره خبره حل کول شي خو په آرام سره غږیدای چې دریم ورنوځي خو بیا شو خبره اوریدو مو کا ختم شو ندینه به خبره خرابېږي نه ځکه به نو نوازي سپری ته نه یلی رواه ابو داود مست حدیث ته لا تظهر الشماتة مظهر وخشلتیا لاخيك خپل ورور باندې کله هغه د غم په حالت کې ځکه چې دا خو ممکنه ده د دنیا ولا د زمانه د خو بدلیږي انقلابات ورګړي دي فيرحمه الله ناغه باندې شیخ دې کې یا فيرحمه الله خدای باغ باندې رحمت وکي کنه او ته باندې شو کې وياب تلیا کا یا وياب تلیکا خطب ورکی راګیر کې ماغي پتنې کې سمانا یو سړی سره د طبيعت نه لګي کنه مړ اور کراوه شو ته لګیا شو داس پور نو دوه درې دازو کو خوشالینا ظاهر د ساغت ته دوه کوره سره دا خبره هاتو ته یو د ستی کنه څه کله ته باندې د شي غامر شي غاب ګډه ځکې دینه به بدیا جوړیږي اخر کې ستاسو سویلی وکړلو ته د سویلی وکړلو نو دې څه کله ورور باندې نو ته دا خبره کې چې کله یو مسلمان ورور باندې ټیک ته سره طبيعت نه لګي چې دښمنی رغلیا قتل وغیرہ څه مسله یې کنه خدیو بل په مزید غام باندې خوشالي بیا ما ظاهره وا یا همدا شیت څوګ ملګری د طبيعت نه لګي مجلس کې چې بيزاده کو ته خود تخرګ ول خوشالي سويري ګوره نه شي کول په ګور دي سره ناغبه ته باندې د سکیزه کته خو انسان طبيعت نه انسان طبيعت کې دا کینه یو شی د څه سره کینه کوي بیا غاړه تثبیت پټه دا پټ شاید نه ځکه د سیما کو د خو زمانہ د مړه پانی ور د توبنه صبر شي شي کوي رواه ترمذی وخت حدیث کې راځي چې ګوره د صدقې متعلق خلکو کې یو غلطي و نشته څنګه لکه کور کې بیمار د کنه ور صدقانو بوسي چې کله جوړ شي غنبات صدقه ور کې دوه صدقه ستویر کده دي لپاره نه چې سره بلول رشي خو ته شکریا ادا کړله همدا شي ته زنه خال صدقه کوي کنه چې کله شای پورا شي غنبات صدقه کوي نه صدقه په دوه طریقه نه ده کنه صدقه خو څه کوي حضرت صاحب هغه د لپاره چاله د مثلا خدای د ما کې زوی د بیمار ده تو ته پریشان چې د بسنګي جوړیږي نه ته د ورېدلې صدقه بالو ختمي
په تندي ټیم کې صدقه وکړه که نه څه دي په واجب کېدای شي خدای جوړ کړي یا در باندې څه مشکل راغلی دی یا څه حادثې کې واقع نه په دې حالت کې ته صدقه یې که که نه نو چې کله یو رشا جوړ شي هغه نه بعد خو مقاتره شو خو به شکریې په طور باندې شو نو ځکه هیڅ بادرو زر ورکوئ بصدقة صدقه ځکه څه فإن البلاء لا يتخفاها چې کومه بلا وي کوم مصیبت وي کوم غم وي که نه دا د صدقې مخې ته نه شي رتلی صدقه څو ته راشي د بیا پناه کېږي ځکه صدقې کې دومره طاقت ته که نه لکه ته برېدلې څه یو انټي وایرس ونه شایي که نه څومره وایرس یې رسي که نه خوري نه یې پرېږدي انټي مصیبت ته مصیبت خوري مصیبت نه پرېږدي ته خدای دومره طاقت یې کړی غرونه زیات طاقت ټیک ورکړي د دې هوا نه د اور نه د اوبو نه زیات طاقت خدای صدقې ته یې کړی نو دا اولې موقع باندې څه کوه که یو ورې تېر شو خو بیا شکریا شوه ځان ته خبره خاصه او اشتفا بیل شای شو رواه رضی وخت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د جهنم نه تاسو ځان باش کړئ دې دپاره ضروري نه ده چې غاټ اعمال وکړي که یو سړی دغه غاټ اعمال کول شي لوی لوی خدمتونه د دین لپاره کول شي دا خو هر سړي ته نه نصیبېږي دا خو هر سړی ګوري دنیو کې خو بیا ته د دې خبرې سوچ مه کوه تېرې د واړانې کوي د پرېږده دې باندې څه کېږي واړو شیونه باندې واړو شیونه نه ده څه کېږي اندمېږي کوتاره نه وه ستلي که څه یو سړی و کوتاره یې ویشتله دې کوتارې د منګای بچ کړه اوبو کې که نه پوڼې ور ویشتې بیا هغه نه بعد راوتلو سمندر خو ته همدا منګی ورغلو اختري سړی د هغې ګوتې ته چیچله و اتفاقو نه وخت چې د ډاس خطا لوړو کسې کوتاره باد شوله همداسې یوه ورځ څه شی و منګاک لګیا شوله زمری یې خلاص کړی و لکه یو پرې کې منګاک په مشقت کې و که نه بیا د زمري را خلاص کړلو نو بیا زمري ته دې ویل ته ما سره ډېره ښېګړه کړې ده تا سره به زه دا ښېګړه بیا انشاءالله یوه ورځ یې کوم زمري ورته چې مړه ته به څه ښېګړه به داسې یو وخت به در باندې کېږي نو خاتم به وي هغه ته چې وګورې نه خال ما که یوه ورځ ورشي او خپله راته محتاج وي خدای کرنو انداز زمری چې ته یوه ورځ جول کې ښخ شو نړېږي کله ورکې یو غرقی وایي کله بله خو ځانې نه شو خلاصوی منګاک سره غلی اول خو ته خندېدلی څه وګوره که نه څومره غټ سړی یې خو ګیر شی ورکې اوس اوس به ته خپله مو ته څه شي محتاج شي دا منګاکو سره دا مدد کړی که نه په د خپلو غوښونو باندې اترونه یې ټولو ته بېل بېل کړي راوتله ده ونه نو دې نه درته هېڅ واړه خلک واړه مه ګڼه دنیو کې همدا شی ته واړه نه کوي واړه مه ګڼه واړه واړه خال دره لوی کورونو کې څه غټ خالیا بیا نه شي کول غریب سړی هغه کورونو کې څه ډېر غټ مالداري خال کې نه شي کول نو ځکه هېڅ اتقوا النار د جهنم نه ځان ساته ولو بشق تمرة اگر چې د کجوري یوه ټوکړه وي د نه دا خلکو دی که دا مه څه واړه د مړ دې باندې څه کېږي ناخوال ګناخوال کې هغه د هغه غلطۍ شوه تو خو زړه یې خلاص شی وکړو که نه فمن لم یجد که به یو سړی خدای دومره څه کړی ده کنګول کړی د سر او سره دو نشته ده نو بیسو بکلمة طیبة نو بیا د ښې خبرې سره خلکو لغه کوي که نه یعنې ښې خبرې خلکو سره ښه خبره کومه د صالح رسولو ته ښې نه بس ما ښه شوه که یوه ترخه خبره خو شو باندې ښه نه لګېده دې ته بیا ته داسې نه یې ښه خبره نه شو د سره خلک خفه شو الله رسول ته خو ښه لګي دي ته ښه نه لګي دي په طبیعت کې څه بیمارۍ وي لکه یو مریض سړی ده که نه هغه ته ښه شیان مخې ته کېږي دا سرکړي چرګه کېږي دا خوانیر کېږي ځکه طبیعت خراب ده داسې ځینې خبره به حق وي خو یو سړي په طبیعت نه لګي ځکه تا کې څه بیمارۍ وي نو په بکلمة طیبة څه معنا ده څه هغه ښه خبره به ښایي چا ته خدای وایي چې دا ښه ده هغه ته رسول وایي چې دا ښه ده ته صحابه وایي رواه البخاري مخکې حدیث کې ښایي چې د ګوره د جهاد شولو د کافرو سره لړۍ کېدل جنګېدل دا په څو قسمه باندې دي که نه او هر سړي ته خو دا وس نه ده اصل په دنیا کې هر یو شی وکړي خو څه نه څه وي دې ته پکار ده چې برخه واخلي ورکې سبا تش لاس قیامت ته لاړ نه شي ځکه پیغمبر اسلام فرمایي که مال د لاسه کېدو خو مال استعمال او مجاهدینو ته یې کوه د دې په ذریعه به خدای پاک ته سبا مجاهدینو سره راپوڅوي او خدای به د ولي کې په هغو کسانو کې سوه دین ته قربانۍ ورکړې ده که به یو سړي سره مال نه شته چې ډېر کسان یې غریب سره یوه ګولۍ نه وي ورسره که نه نو بیا یې ځان استعمال کړه که نه ځان خو استعمالول شي که ته ته داسې څه عذر نه وي ګوډ نه یا بل داسې مصیبت کې نه یا بیخي کمزوره نه وي نو بیا ته ځان استعمال کړه ښه مالات سره نشته ځانان نشي استعمالول ژبه خو خدای ډېر کړې که نه ژبه استعمالوه یهود شولو نصارا شولو انګریز شولو د دین دښمنان شولو دو خلاف همیشه غږېږه دوی اسلام باندې کوم اعتراض کوي یا دین باندې کوم اعتراض کوي یا پیغمبر پرې ټوکې کوي خدای پرې نه دي وله داسې جواب ورکوه دا خاموشه پاتې شي تا به خدای مجاهدینو کې راپسې ځکه ته واس هم دی که نه واس پرې خدای سړی نیولی ځکه چې جاهد المشرکین تاسو مشرکینو سره مشرک نه دي صرف مشرک نه ده مراد هغې زمانې کې خو د پیغمبر سم واسطه مشرکینو سره ډېره وه که نه
په عربو علاقې کې شرک بت پرستي زیاته وه. معنا دی چې جاهد الکفار جاهد الکافرین والمشرکین. څومره څه کافر دي ټول کفار یو دي ښه د دو تو جهاد کوه دو خلاف جنګېږه د دو خلاف شه کوه هر رقم ته طاقت استعمالوه بیا مال استعمالوه خپل مالونه خرج کوه وانفسکم ځان خرج کوه والسنتکم ژبه خرج کوه ژبې په ذریعې سره هم د دو شه کوه مخالفت کوه. رواه ابو داود. مخکې پیغمبر علیه السلام ډېر غټ نصیحت کړی د ژوند کې د انسانانو لپاره چې ګوره پنځه موقع خدای پکار سړي تېر کوي که نه د موقع یې داسې شاید چې دا ضایع شي دې ته چانس ویل شي. چانس ته یورې څه ضایع کړو دا بیا لوست ته نه رسي دا چانس یو میلمه په شونډ دی که نه که میلمه قدر دې ونه کړو بیا ته ته رسي خدای والی هغه ته ولې پرې کې قدر یې ونه کړو نو بیا څه رسي نو دا شی ته دا پنځه موقع دي څه موقع ته قدر ونه کړو پوه یې نه شي تېره شوه که نه دا بیا دلته خدای نه درکوي بس د یورې شایي لکه ملغلر یې په لوس دې راغله ټیک ته که اوس ستا ده که ودنه خو سړی لاړه. نو ځکه یې پیغمبر علیه صلات وسلام چې ژوند کې اغتنم خمسا قبل خمس پنځه شیان د پنځو راتلنو نه مخکې ځان دپاره غنیمت وګڼه ځان دپاره یوه موقع وګڼه. شبابک اول د خپله ځوانۍ موقع وګڼه دې کې فایده وچته که دین خدمت وکړه او حلال رزق وګټه وغیره وغیره. څومره نیک شیان د عبادت دي که نه دا وخت ځوانۍ کې سړی طاقت کې وي او برداشت یې لرئ شي وینې کې چې وي زور وي ګرمایش وي هر څه کول شي قبل حرمې که مخکې د بوډاوالي نه ځکه څه بوډا شي هغه کارونه ته نه شي کول څه ته ځوانۍ کې کول شو. دویم شی دا ده چې وصحتک خپل صحت خپله روغتیا خپل ښه د بړبشتیا څومره خدای در کړي یې دا ښه ګڼه دا ځان دپاره غنیمت ګڼه قبل سقمک یا سقمک سقمک پړویږي که نه مخکې د بیمارۍ نه که یورې بیمار شي ځنه خلکو ته داسې بیمارۍ ولګېږي ټول عمر بیا یې کاټ شي یا ټول عمر یې بیا وغورځي که نه شي نه یوه خو وړه بیماري جوړه به شي چې دو خار سړي ته لاګي دنیا کې سړی نه د مخصوص وړې وړې بیمارۍ نه خو ځنه غټې بیمارۍ دي دا بیا تخمونه غورځوي بیا نه شي جګېدای. نه د صحت ته ځکه قیمتي وګڼه وغنا که د خدای کومه مالداري در کړي یا پیسه در کړي دا ښه وګڼه غنیمت وګڼه دې کې خپل ځان دپاره ښه وکړه کارونه وکړه بل ښه مدد وکړه دین مدد وکړه کومې لارې کې استعمال شي سیده لار وي صحیح لار وي که نه دین په نامې سره ته هغه کې هغه استعمالول شي قبل فقرک مخکې د غریبانۍ نه څه لاس ته کنګول شي ځکه چې بیا به ته ډېر څه غوړې مه کړي او خو تا نه موقع تېره شوله و پراغه کنده شي ته څه کله ته یو ټیم کې لیا وي ته به نه سکور نه وي که نه نه د لیا لیا ما کې نه ځکه څه لیا لیا کېدونه خو سړی بیا په ټینشن شي که نه لیا لیا سوچونه در شي نو دې ټیم کې ته داسې قیمتي شي ته لاس شوه خدای کومه موقع در کړي قبل شغلک مخکې د دې نه څه منګولې د کارونو نه ډاکې شي کله یو ورځ منګولې کارونه نه ډاکې شي د دنیا د عجیبه غونې د نه بیا پرېږدي د نه ته به نه ډېر ځان خلاصیا کارکڼې زه لیدلي سي وکې خاص شي بل نه ځنه خلاصیا بل د نیسي ځینې بیا نه شي خلاصېدای. و حیاتک همدا شي د کوم ژوند خدای در کړی د قیمتي وګڼه دینه فایده واخله قبل موتک د مرګ نه مخکې ځکه یو ورځ مړ شي بیا ټول اعمال له رجسټر در پسې باندې شي. رواه ترمذي مرسلا. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم سيدا دی باب کی دا سخای سدی الله تعالی دا قول د سی الذين آمنوا عليكم انفسكم بنه زپری کاغه به تو تدریکم ځون نه خبره توس بنی شدی توس بنی خپل زنونه لازم دی اوس دي زنه څه خیال غوړی یو څه ده توس کله خپل په هدایت وای کنه لا يضركم من ضل اذا اهتديتم خو زلګ مغه خبره خایګانه سدی ما ساده څه کله ته د کور وکې دی دوت تبلیغ ولا اعلی زمين خلاصي به بل فل zarar نه درکې ان اخرت کې نه ولا شو کای سره دوت تبلیغ له کور کې بیا ذبیل هیرول دور کې کیدای شي لوړ شي خدي ته وګونو نه ځکه دی خډیټه پرا کړ نورتل ځون ته خبري د سیخونی شو سار شته معجزې پتی کې ځلازي بارون روشي توي بروشي دوبر کې وچ وسنو سویدا سینه کې بزوغه خانه. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني عطوة بن أبي حكيم قال حدثني عمي عن عمرو بن جاري عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت كيف تصنع في هذه الآية دي آية مباركة تسيئي كانت سكوي قال وتبسك أي آية آية قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال غل سألت أنا خبيرا
دې په باره کې ما د خبردار کاس نه تپوس کړ دی یعنې سألت عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحیح ده یوې نسخې کې انده شی فقال وی فرمایل چې بل ائتمروا بالمعروف ستاسو شک امر بالمعروف وکوای ښېګړې کول او څومره څه معروف دي تیل شي ته فرض نه ونیسه تر عام مستحب پر دې ټول معروف نه ایل شي وتناهوا عن المنکر او د مکروه نه ونیسه که نه تر حرام پر دې د منکر ایل شي. صحیح ده که نه د منکر نه خال منې کوي حتی اذا رأیتم ته هغه ټیم پورې دعوت تبلیغ کار کوه خو که داسې حالات در باندې راشي که نه